د جمعې په ورځ دا درود شریف ډیر وایي فاکثروا علی من الصلاة فیه د جمعې په ورځ درود شریف ډیر وایي فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود په ما باندې پیش کیږي هغه ما ته رارسي ملایکې ما ته راوړي چې تا باندې دومره درود وي د دې ځای نه ملایک مقرر شوي دي زمون دا درود والی او په امام الانبیاء باندې پیش کی نو صحابی ورته وی قد ارمت الله حبیب زمون درود بتا ته درسي ساسو وجود مبارک بروغي دا به زایشه نه روغ به وجود به محفوظ بمي لکه مون خو عام مړو ته ګورو چې سړی قبر کې کی دي خو سموده پس وجود ختمي کنه نبی علیہ السلام ورته فرمایل ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابی الله پاک پزمک باندې د انبیو وجودونه حرام کړی دي خاصمون وجودونه ته وینه سنشي ویلې دې تزمک سنشي ویلې نو اسم درود شریف ډیر وایي او جمعې په ورځ باندې ډیر وایي فإن صلاتکم معروضة علی تاسو درود ملائک ما ته راوړي او نبی علیہ السلام خپل صحابه کرامو تو فرمایل اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاة ما ته قیامت کې څوک د ټولو نه ډیر نږدې هر سړی غواړي نه چې زه د نبی علیہ السلام سره خواته داسې چټلي میدان به یو سخته ورځ به هر سړی به په خپل فکر کې وي دغه وخت کې سړی غواړي چې چرته ده چا سره خواته وي بیا چې سړی د نبی علیہ السلام سره خواته څومره بختور وي بختور خو صحابو چې نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما دسی دواړو لاسونو نه ونیوله او هکذا نبعث یوم القیامه دسی به مې دا دواړه لاسونو نه نیولي او د قبر نه به راپاسو خو به یې د لاسونو نه نیولي ونه به مونږ ورسره نږدې کړه نبی علیہ السلام فرمایل کما سره نزدېکت غواړئ نو اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة چې د چا درود شریف سیوا روختو دی به ما ته نږدې په ورځ د قیامت نو جبې په درود شریف معطرې ساتئ وایي مونږ به په دې سره نبی علیہ السلام ته نږدې کیږو او جمعې په ورځ ډېر وایي او دا ماشومان عادت کوي د دې ماشومانو ته وایه ماشومانو تاسو چې درود شریف وایي ستاسو درود به د دې ځای نه ملایک کړي او په نبی علیہ السلام به پیش کړي دا ماشومان به څومره خوشحالي دا ډېر بېګناه ژبې دي بېګناه سترګې دي معصوم دی کنه معصوم نه دی معصوم نه د الله حق پلا نشته دی کنه نو دی چې درود شریف وي نو دا درود به ملایک وړي او په امام الانبیاء به پش کی نو معصومي ژبې نه دي د دې به څومره معصوم او پاک درودي بچو ته وایي بچیا درود شریف په ژبه وایه خبر راکو چې د الله حبیب چې په تاسو کې یو ځل درود شریف ووایي الله لس گناهونه معاف کیو الله ورله لس درجی وچی دا ما ته اوس جبریل امین وی نو زه ډېر خوشحاله چې زما امتی په ما باندې یو ځل درود شریف ووایي نو الله لس گناهونه معاف کیو لس درجی ورله الله اوچتي کی نو ځکه ډېر خوشحاله جبریل امین راغلی او دا خبرې راته اوس راک او روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما باندې یو ځل درود شریف وي من صلى علی صلاة صلی الله بها عشرا چې څوک ما باندې یو ځل درود شریف وایي نو د الله د طرف نه په د باندې لس رحمتونه را نازل شي یو پیر دې په ما درود یو د الله د طرف نه په لس رحمتونه را نازل شي حدیث مبارک کې راځي چې څوک درود شریف پریدي د دنه د جنت لار یې رشوله دنه د جنت لار یې رشوله چې کم سړي په خوله باندې درود نه نو چې کلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واورئ نو شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام فرمایلی دی